د قربانۍ د څاروي د ذبح کولو په ټیم کې یو څو عملونه داسې دي چې د هغې نه شریعت منع کړی د هغه مکروه دي. ټیک شوله، راځئ چې موږ او تاسو دا مکروه عملونه، دا مکروه کارونه معلوم کو چې د قربانۍ څاروی کله ذبح کوو نو آیا دغلته کم اعمال، کم کارونه دي چې هغه مکروه دي او شریعت ته هغې نه منع کړې ده. ګوره بعضې وخت به بعضې کارونه انسان ته واړه ښکاري، واړه به په نظر باندې راځي، خو چې کله انسان په هغې باندې عمل ونه کړي نو بیا د الله مدد په دغه ځای کې اوچت شي. قرآن کې الله فرمایي چې دا ځناور چې کوم دي دا مونږ ستاسو دپاره تابع کړي دي. خو چې کله انسان په د شریعت په دغه خبرو باندې عمل ونه کړي نو الله ترې نه خپل مدد اوچت کړي، نو بیا مونږ کتلی دي چې بیا هغه سیزونو باندې عمل ونه شي. زه به تاسو ته اوس ذکر کما، نو بیا څاروی د انسان د وس نه وځي او الله پاک د هغې نه هغه خپل مدد اوچت کړي او بیا د ده په کنټرول کې نه راځي. نو راځئ چې موږ او تاسو معلوم کړو چې دا کم عملونه دي چې د انسان دپاره د ذبح په ټیم کې دا کارونه چې کوم دي دا مکروه دي، نو چې موږ او تاسو د هغې نه ځان وساتو. ګوره اول نمبر خبره دا ده چې چاړه به د څاروي مخې ته نه تیره کې، دا مکروه عمل دی. کم څاروی چې ته قرباني کې د هغه په وړاندې چاړه تیره کول او چاړه زلول را زلول، دا عمل چې کوم دی دا مکروه عمل دی، شریعت د دې نه منع کړی دی. دې سره اکثر څاروی ترور شي او یریږي او چې کوم دی نو هغه پړی اوشلی بیا په کنټرول کې نه راځي. یو خدا شو. دویم نمبر دا چې په پسه چاړه باندې به ذبح نه کوې، ښه تیره چاړه، ښه د اعتماد والا چاړه، ښه درنه چاړه، د ښې اوسپنې والا چاړه چې ستا په یقین او اعتماد وي، هغه چاړه به تر ذبحې دپاره وړاندې کړي. او پسه او بیکاره او کمزورې چاړه چې ده نو په دې باندې به ذبح نه کوې، دا اکثر د نقصان ذریعه وګرځي. ټیک شوله، معمولي ځای زخمی شي او بیا چاړه نور کار نه کوي او په دې کې څاروی اکثر د کنټرول نه بار شي. بله دا ده چې د یو بل مخې ته به چې کوم دی څاروی نه ذبحه کې، یو څاروی دی هغه به د بل څاروي په مخ کې نه ذبحه کې. او دا زمونږ د سترګو وړاندې تیر شوي دي چې یو څاروی د بل په مخ کې ذبحه کړی شوی دی نو هغه بل بیا د کنټرول نه بار شوی دی او بیا خلکو ټوپکې راغیستې، تمانچې راغیستې دي او د هغې په ویشتلو باندې مجبوره شوي دي. نو لحاظه په دې عمل پکار دی. بله دا ده چې د څلورو رګونو نه علاوه چړې له نور زور ورکول او حرام مغز ته رسول او د څاروي نه سټ جدا کول دا مکروه عمل دی. د هغه نه سر جدا کول دا مکروه عمل دی. څلور رګونه چې کوم دي دا به کټ کې د ذبحې په ټیم کې، یا که په دې کې دریم کټ شو نو ذبحه څه ده دا شوې ده. دا څلور رګونه کوم دي؟ یو ته حلقوم وایي. حلقوم دغه لاره ده، دا په کوم باندې چې دی ساه اخلي دا څاروی، دغې ته حلقوم وایي. بل ته موري وایي. موري هغه لاره ده که نه په کوم چې دی خوراک سکاک کوي. ټیک شوله، کومه چې د خوراک لاره ده هغې ته موري وایي. او بل دوه رګونه نور دي چې د دې نه یو او بل طرف ته دي ودجین ورته وایي چې هغې کې وینه چلن کوي. نو دا څلور واړه رګونه چې کوم دي دا کټ کول دي. که په دې کې زیات کټ شو، لکه درې کټ شو او یو پاتې شو نو ذبحه سره دا ټیک ته. خو له دې نه زیاته چاړې له زور ورکول، حرام مغز ته رسول یا د هغه نه سر جدا کول نو دا سره جي دا مکروه عمل دی. بله دا ده چې څاروی د ذبح کو او هغه لا یخ شوی نه دی او د یخېدو نه وړاندې د هغه نه سرمن وباسي نو د دې شریعت اجازت نه ورکوي. دا مکروه عمل دی چې د هغه بدن لا ګرم دی او تا به فوري شروع وکړله او ته د هغه نه څه وباسي، سرمن وباسي، نو دا هم ښه خبره نه ده. بله دا ده چې د شپې په وخت کې قرباني کول، ذبح کول دا مکروه عمل دی. د شپې په وخت کې پخوا به ځکه علماو دا مسله کوله چې هغه ټیم کې تیارې وي او د رڼا ښه انتظام نه او په دې دور کې د رڼا بهترین انتظامونه شته دی. نو که څه تکلیف چاته د تیارې نه وي او د رڼا ښه انتظام وي نو بیا به د شپې ذبح کول دا به مکروه نه وي. بله دا ده چې د اوښ نه علاوه دا نور ځناور چې دي دا په ولاړه باندې ذبح کول دا مکروه عمل دی. د اوښ نه علاوه، اوښ کې خو نهر دی که نه، خپه به وله وتړي او دلته د هغه دا رګونه راټول شوي په یو ځای کې هغه په چاړه باندې ووخې. ټیک شوله، نو د اوښ نه علاوه د نورو ځناورو ذبحه په ولاړه باندې کول دا مکروه عمل دی. او بل دا عمل مکروه دی چې د اوښ دا سټ نه دی، دا چې کوم دی نو ځای په ځای باندې کټ کې، نو دا عمل هم څه دی
دا مکروه دی نه بلکې دغلته چې کم دی نحر دغلته د ده دا رګونه راغونډ شوي دي په چاړه باندې ووخي او هغې سره د ده هغه وینه وځي نو هغه بیا سک شي خود به خود را پرېوځي دا څو کارونه داسې دي چې دا د ذبح په ټیم کې مکروه اعمال دي موږ او تاسو له دې نه ځان ساتل پکار دي انشاءالله العزیز الله به د دې په وجه موږ او تاسو ته اساني پیدا کوي وصلی الله علی النبی الامین